السلام علیکم. وی په یو علاقه کې یو سړی و، نو د هغه دوه لوڼه وې. یو لور یې په یو زمیندار خاندان کې واده کړه او بل لور یې په یو کولال واده کړه. کولال تاسو پیژنئ، د خاورو خټې نه چې دا لوښي جوړوي، منګي شو او په دا شیزونه، په هغه کې واده کړه. څو ورځې پس دا پلار چې و دا د زمیندار لور کره لاړو، نو تپوس یې ترې وکړو چې بچې څه حالات دي. نو هغې ورته وی بابا بس دوا کوه چې باران وشي، نو که باران وشو فصلونه به ښه شي، ډېر وشي، نو زمونږ به حالات ډېر ښه شي. دی خوشحاله شو، وی چې زه شکر دی باران باندې د دوی اثرات کیږي او فصلونه ښه کیږي. بیا دی لاړو هغې بل لور کره، کم چې په کولال په کور کې واده وه، هغې نه یې تپوس وکړو چې بچې څه پوزیشن دی، څه حالات دي. هغې ورته وی بابا دوا کوه چې باران ونه شي، ځکه که باران وشو نو کم چې مونږ د خټې لوښي جوړ کړي دي هغه به اوبه یوسي، خراب به شي، لا پخ شوي به نه وي، نو زمونږ کاروبار به ډېر تباه شي او مونږ ته به ډېر نقصان وشي. دا پلار چې کور ته راغی، خفه غونته په یو کټ کې کېناستو او ډېر پریشانه و. نو ښځې ترې تپوس وکړو، ورته یې وی چې ولې ته خو د لوڼو کور ته تللی وې او رالی، اوس ډېر په سوچ فکر کې ناستې. نو هغې ورته وی چې که باران وشي او که ونه شي، د یوې کور به غر کېږي. دا مثال مې دې پسې ووي چې دې وخت کې کومه جګړه روانه ده د سپریم کورټ کې د ججانو، قاضي صاحب یو طرف ته دی او نور ججان بل طرف ته دي. د حکومت او د سپریم کورټ چې کومه جګړه روانه ده، حکومت او سپریم کورټ، د قاضي صاحب، حکومت، الیکشن کمیشن او اسټیبلیشمنٹ په یو طرف دي او اتو ججانو چې فیصله کړي په بل طرف ده. خو که هر څه کیږي نو نقصان به د سپریم کورټ کیږي. که قاضي ګټي هم سپریم کورټ غرق شو، او که قاضي نه ګټي نو بیا به حکومت نور د سپریم کورټ خلاف انتقامي کارروایانې کوي، نو بیا به نور سپریم کورټ او عدلیې ته نقصان رسی. نو د هغې سړي خبره چې هر څه کیږي نو یوه به پکې د یوې کور به پکې غر کیږي. نو دغه د ملک صورتحال روان دی. الله دې په دې ملک باندې رحم وکړي او سوچ پې وکړي، په سوچ کې څه ګناه نشته.